چې کوم دا وړي دا به سره بلکل د دې موضوع والسلام. هغه لوپټې مې په کار نه دي چې له کومو پرچمونه نه جوړېږي. ډېر قدرمن جناب سرکل ایس ډي او نوشاد صاحب، اسلام صاحب، سکول لیډرز، د مختلفو سکولونو نه راغلي استادان صاحبان، د میډیا ملګري زموږ سره په دې انرولمنټ واک کې چې کوم مین کردار دی چې هغه د طبطبائی یوث پارلیمنټ د ټولو ډېره شکریا ادا کوم. ګلالي بچي راغلي دي، د مختلفو سکولونو نه پي ټي سي ممبرز راغلي دي، د کمیونټي نه خلک راغلي دي او د ټولو ډېره مننه کوم چې دا واک کې موږ سره شرکت وکړو. د واک مقصد هغه زموږ د حکومت وخت چې کوم زموږ حکومت د پاکستان تحریک انصاف او ورسره چې کوم دی زموږ چیف سیکرټري صاحب، سیکرټري ایجوکیشن ډي او مین مردان زاهد محمد صاحب، د هغې د ټولو د هدایاتو مطابق د ډي سي مردان د هغې د هدایاتو مطابق چېرې اوس هم په لکونو ماشومان چې دي هغه زموږ د سکول نه بهر دي، په لکونو مسلمان تقریبا 40 لکه ماشومان اوس هم چې دی دا زموږ د سکولونو نه بهر دي. موږ له یو دا کار کول پکار دي چې دا د سکولونو نه بهر ماشومان دا هغه ډیټا را چې تاسو ټیچرز او چې کوم زموږ د کمیونټي خلک ولاړ دي د دوی په نوټس کې راولم چې دا هغه ډیټا را چې کوم زموږ سره د سکولونه رجسټرډ دي یا مدرسې رجسټرډ دي یا سرکاري سکولونه دي، نو د هغې کې چې کوم ماشومان دي او چې کومه زموږ آبادي ده او کومه سروې شوې ده نو دا 40 لکه بار دي. اوس موږ دا معلومول پکار دي، زموږ مشران وایي چې تاسو داسې وکړئ چې هغه مدرسې، هغه سکولونه، هغه ادارې چې هغه رجسټرډ نه دي، یعنې هغه موږ سره په لیست کې نشته او موږ ته پته نشته او کیدای شي دا ماشومان هلته وي. نو موږ له پکار دي چې په معاشره کې په ګاونډ کې چې څومره ان رجسټرډ ادارې دي، هغه مدرسه ده او هغه سکول دی چې هغه موږ د ټولو فرض جوړېږي چې هغه موږ وګورو چې دې کې زموږ څومره ماشومان دي. دا سروې موږ روانه کړې ده لګیایو کې دغه چې موږ ته اندازه وکړي چې آیا دا 40 لکه ماشومان چې بار دي نو آیا دا چې په مختلفو ادارو کې اوس هم شته او که نه دا ریپورټ صحیح دی. نو بیا به موږ ته اندازه ولګي چې یاره په دې کې 15 لکه په دې ان رجسټر ادارو کې 3 لکه دي، نو موږ ته به اندازه ولګي. یو خو زموږ د ټولو دا ذمواري جوړېږي. بل کوم دا انرولمنټ واک چې موږ نن وکړو نو زما دا دی چې دا تجوید چې دا نن صرف د دې ورځې لپاره مختص نه دی، زموږ روزانه انرولمنټ واک دی. زموږ ټول ټیچر، زموږ ټول برادري چې دا زموږ د معاشرې خلک، زموږ د بازار دا کوم تاجران دي، کوم خلک دي، دا ټول د هر مازدیګر، هر ماسخوتن، هر ماښام لکه د تبلیغیانو غوندې په هر جومات کې دی او په هره محله کې چې دوی ګوري چې هغه مطلب چې ماشوم کېږي په دا زموږ انرولمنټ واک کې دا به زموږ کالوسر جاري او ګوره چې سړی همت کوي. موږ هغه ورځ ستاسو نوټس کې راولم یو ماشوم زموږ د واټ 1 زموږ چې کوم د ګاډي بابا سکول دی، د دې یو ماشوم زموږ بل ماشوم په اوږه کړی و او سکول ته یې بوته معذور و. چې انسان چې لږ نظر ساتي نو ډېرې مسلې حل کېږي. یو زنانه چې روانه وه ټیچره به وه یا هر څوک چې وه هغې ته ویډیو کړې وه او هغې وایي چې یاره ماشوم نه تپوس کوي او ویډیو ما سره شته چې بچې ته روزانه د ماشوم داسې وړئ او ورته وایي او معذور و. بیا چې هغه ویډیو ما نه راغله ما ته وایي چې نه ته وګوره دا کوم سکول ماشوم دی او که دې مستفید دی چې موږ ورسره امداد وکړو. هغه چې ما معلومات وکړل نو ما د سکول انتظامي وویل چې یاره د ده سره ویلچیر شته دی، 3 ویلچیر دوه خلکو ورکړي، خو چونکې د ده سره د دیکې ورکولو څوک نشته دی چې دا ماشوم هغه ویلچیر د دیکه ورکړي او وری ولي. نو بیا ما هغه کوم ګروپ چې و هغې ته بیا ما وویل چې یاره تجویز مې ورکړ. هغه د دې میجر صاحب د سکول ماشوم و چې یاره که دله الکتریک ویلچیر پیدا شي نو هغه کوي. میجر صاحب ما ته ووایي چې دا خو غلام ادم چې یاره دا خو 32 لکه روپۍ دی. بهرحال زمونږ چې هغه لږ کاوش وکړو تاسو یقین وکړئ په روژه کې دا خبر موږ راغلی او په روژه کې د اختر نه مخکې هغې ماشوم ته هغه ویلچیر میلاو شو د الکتریک چې په بټن باندې چلېږي. زما د خبرې مقصد دا دی چې موږ له بې حسه کېدل نه دي پکار چې په لار موږ روان یو او موږ یو ماشوم وینو چې هغه د سکول نه بار دی داسې ګرځي نو په ده سترګې پټول نه دي پکار چې هغه زموږ استادانو زموږ د معاشرې د نورو خلکو په نوټس کې راولي. شیر کاکا چې کومې خبرې وکړه زما په خیال زموږ پرې ټول پروګرام